کوم امجد بی دی مخ نو د جینۍ پټ کړی که نه جي نو تاسو چې ورسره ویډیو کوله نو تاسو خو له هم مخ نو پټ کړی نو بیا دا تنقید تاسو ولې داسې کولو جی د هغوی پلار ته زه لاړم هغوی سره ما خبره وکړې نو هغوی وی چې په مخ خو اعتراض زه ځکه نه کوم چې د 7 کال نه زما لوره هم دغه هسپتال سره ولاړه ده او په لکونو خلک د مخې له تېرېږي راتېرېږي. السلام علیکم. وعلیکم سلام. صادق بھائی څنګه حال دی؟ حالات یې ښه دي سور کې الحمدلله. صادق بھائی ولې کور کې نه یې؟ مونږ خو در په حصار راسې دوم نو ګرځېدو او معمولی غونډې څه خبره ده او تاسو دونه غټ پریشاني مو چې کومه ویډیو ګورو پې کې تاسو ډېره زیات پریشانه یې وجه څه ده جي؟ وی دغه خدای په څه ګناه کړېږم او ګناه راوښیه چې نور یې نه کوم نو بس وروره ګناه واقعي چې کوم دی نو بعضې کس نه دی په معمولي غوندې خبره باندې چې کوم دی دومره زړه ته درد ورسي چې یاره بس هغه خپل ځای پرېږدي خپله علاقه پرېږدي او در پدې کېږي پوه شوې خو بس څه وکړو د چا نه تپوس وکړو چا نه صفایي وغواړو خو بس پړه باندې تېروو. تاسو اخر داسې ویلي څه دي چې په دې باندې دونه غټه موضوع چته شوې ده په پوره سوشل میډیا چې ګورئ تاسو له خلک په سوشل میډیا باندې هم کنځلې کوي تاسو وایي فونونه هم راځي دا وجه څه ده تاسو داسې چا له کنځلې کړي کو دا وجه څه ده؟ نه زما یو د ما دا تاریخ دی دا ځان څه پړه باندې ولیکه که چېرته ما د یو کس ته یا چې کوم دی غلط که یو کس ما ته ډېر هم کنځلې وکړي که نه خو زه به ورته یم تابعدار جي تابعدار جي زه چاله چې کوم دی د کنځلو جواب په کنځلو باندې نه ورکوم ځکه چې زه د ډب بدل چې کوم دی په ګل باندې ورکوم نو مړه بس ډېر زیات چې کوم دی نو هغه ډپریشن او ډېر زیات چې کوم دی نو های لیول هغه خفه کېدل څه ته وایي مړه نوره غم راځي نوره څه ته وایي چې په ما باندې کوم مراحل تېر شو نو زه نه وایم چې یاره په دې سوشل میډیا کې او په چا باندې راغلي چې دا څومره زه د دې خلکو نه د یارانو نه د دوستانو نه چې کوم دی را جدا شوم او په څه باندې وروره ما ته چې کوم دی هسې بې څه کمنټ کې چې کوم دی کنځل کېږي ولې ما ته خو ګناه وښیه د ما ګناه څه ده لږ نه تاسو داسې ای ته ویلو چې تاسو دغه چې کوم امجد بی دی هغه مخ نو د جینۍ پټ کړی که نه جي نو تاسو چې ورسره ویډیو کوله نو تاسو خو له هم مخ نو پټ کړی نو بیا دا تنقید تاسو ولې داسې کولو؟ ګوره په هغه ویډیو کې چې کوم دی نو څه 2-3 کاله خو نه دي تېر شوي خو هغه یو 2-3 ورځې مخکې ویډیو وکړو ما په هغې پسې په بله ورځ باندې ویډیو وکړه نو کړه مثال اوس خو آلرډي تا په فیسبوک باندې شو کړې ده په میډیا باندې تا شو کړې ده پوه شوې نو زه څنګه ول یار مخ بلر کړم لږه ته ووایه دا په کار و بیا مخکې نه خو بغیر بلر راله که نه بغیر ماسک راله جی د هغوی پلار ته زه لاړم هغوی سره ما خبره وکړې نو هغوی وی چې په مخ خو اعتراض زه ځکه نه کوم چې د 7 کال نه زما لوره هم دغه هسپتال سره ولاړه ده او په لکونو خلک د مخې له تېرېږي راتېرېږي که نه نو دغه خواړو څه موضوع نه چې خلکو راوچته کړې ده که نه او دغه تنقیدونه کوي نو ما ته خو داسې موضوع نه ښکاري خو خلک چې ولې داسې کوي؟ ګوره لکه مثال ګوره دا خو د KPK خو چې 100 کروړه عوام دی ضلعي دي کلي دي که اوس یو چوک کې ولاړه ده نو لکه مثال هلته کې د دې مخ پټ نه دی نو په کار دی چې بل ځای ته ځي نو بل ځای خو د مخ پټي که نه ته به ټول بس لکه مثال دغه شان به ته ګرځې یاره خو لکه بس مړه بس دی معذرت غواړم بس ما چې څه ویلي دي زه بیا هم معذرت غواړم بس چې ما که یو کس ما کې ګناه وایي چې ته ګناهګار یې زه چې کوم دی د خپلو خبرو معذرت غواړم امجد بی چې کوم دی زمونږ یو ښه سوشل ورکر دی د میډیا یو ډېر ښه کردار لري زه د هغه هم چې کوم دی مشکور یم چې دونه ښه خپلاهي کارونه کوي او د هغه هم معذرت غواړم د هغه چې کوم مینهوال دي هغې نه هم معذرت غواړم چې بس چې یاره زه دونه نور چې کوم دی ټارچر نه شم چې یاره هغه زما هغه زړه په مزه کوي مونږ در سره یو انشاءالله هرې ټایم به در سره یو او ولاړ به در سره تاسو داسې چې څه قسمه تکلیف در باندې پکې به سره مونږ ولاړ یو خو زړه مه بایلئ انشاءالله په حقیقت باندې د پښتانه پوهېږي نه انشاءالله چې پوه شي ستاسو ارمان به وله راشي ستاسو هغه ویډیو ما وکته چې تاسو بیا دوباره د هغوی کور ته لاړئ او هغوی سره مو امداد وکړو نو د هغې باوجود هم کمنټونه غلط وو نو مونږ ته ما ته په هغه ویډیو کې چې کوم دی ډېرو خلکو ما ته ووایي چې یاره تا به ورسره هیلپ کړو تا به له 1,00,000 روپۍ ورکړی تا به یو 50,000 روپۍ ورکړی وي نو د هغه خلکو د جواب ما یې پرېږده مونږ خو پټ کوو خو راشه اوس چې کوم دی نو په ښکاره باندې دي خلکو ته یې وښایه چې هغه پیسې مونږ یوړې په ښکاره باندې مې ورکړې نو بیا چې کوم دی خلکو ومنل نه هلکه دا خلک دي په یو کې هم نه پرېږدي چې ښکاره یې ورکوي هم دې ټارچر کوي چې پټ یې ورکوي هم دې ټارچر کوي یاره کم خوا لاړ شو څه وکړو
خو بیا هم که تاسو څه قسم تسلي وایې زه تاسو ته معذرت کوم بیا هم خفه نه شئ زما وروڼه یې زما پښتانه زه به تاسو سره ولاړ یم انشاءالله بیا به داسې غریبانو سره ویډیو کوئ که نه نو کوم به خو نمبر به پکې د هغه سړي ورکومه پوه شو که چېرته ډېر زیات مجبوره شو یا چا مجبوره کړو نو اول خو مې اراده نشته اراده خو مې ختمه شوه بس د نور ویډیوګانو کولو چې یاره چا سره ودرېږه یا چا سره هیلپ وکړه خو دا به نه دی دا به بس زما دغه یي چې یاره دا زه څونه په دې خفه شوم څومره سوشل ورکران راله طاهر خان غوندې کسان داسې وګوره نور څومره خلک د سوشل ورکران راله چې دا پښتانه ورپسې شو هغه یې د سوشل میډیا نه اوټ کړه غریب لاړه خپل بزنس ته راله څوک څه وایي څوک خان بابا یا دی څوک څه وایي ورور دا لایب د دنیا ده څوک به څه وایي خو لکه دومره هم یو حد کراس کول نه دي پکار چې یو انسان انزایټي ته لاړ شي او ډپریشن ته لاړ شي جی دوستانو تاسو وکړه صادق تورو صاحب سره ناست یم د دوی د زړه د درد خبرې تاسو واورېدې دی ډېر زیات پریشان او دی نه مخکې زمونږ ملګري سره هم ډېر زیات پریشاني اظهار وکړو چې بی نه څه خبره شته نه څه اتره شته او خلکو د غټه موضوع جوړه کړې ده او هر دویم کس هم دقه یو ویډیو کله د هغه کور نه رالي کله صادق بی سره رابطې کوي دی نه علي نو خبره څه خبره نه ده او خلکو د غټه خبره جوړه کړې حقیقت به تاسو له انشاءالله معلوم شي تاسو به صحیح کوي چې صادق تورو صاحب ښه کړي او که بد کړي دې سره خپل ورور احتشام الحق تاسو نه اجازت غواړي د الله په امان